आयत नंबर 15 15 नंबर आयत है सूरत النساء सफा नंबर 73 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا آیت نمبر 15 نمبر آیت سورة النساء سلورم سپارہ او دی آیتونو کی تا مسئلہ ذکر کی گی چې چا هم به حیا وکړله هغه ته به سزا ملاوي هغه نارینه او که زنانه خو دې آیتونو کې اولنۍ سزا هغه ذکر ده او بیا وروسته سورۃ نور کې بل حکم راغلی او خاص سزا هغه کې ذکر شوی ده او سچ دې هغه په احادیثو کې د دې سزا تفصیل او وضاحت هغه شوی دی نو الله رب العالمین فرمایي واللاتی او هغه خزي یاتین الفاحشه چې راتلې وکړل به حیاتا من نسائکم ستاسو د خزنا یعنی دا مسئلہ د مسلمانانو زنانو بارکی دا کاغینا د بهای کارو شو نو سزا ورته کله ملاویږي کله چې سلور گواهان پیراش سلور گواهان نارینا سړی هغه گواهیو کی او داسې گواهیو کی چې مونږ په خپل سترګو ته یولیدل چې دای بدکاری کولا زنا کولا مداغی سزا ذکر کی دایات ساتي حد جاری کېدل چې ده هغه خاص په بدکارای باندې ده دین علاوه لکه بد نظری کول یا اوازونه کول زنانو پسې چغیو باسل یا چیړل داغي چې ده هغه حد جاری کړي هغه نور سزاګانې چې حکومت بیا هغه له سزاګانې داسې کسانو لا سزاګانې ورکړي ودلته کې داغي مسلې ذکر کیږي چې بدکاری وشي فاستشهدوا علیهن 4 منکم گواهان اونی وی په دې خزبانه سلور نارینه تاسو نه 4 منکم چې سلور سړی گوايو کی چې موږ دیوري دل په ګناه باندې نو هغه نه بعد به سزا جاری کی حد به جاری کی فإن شهدوا نو کچره دې سلور واړو گواہی وکړه فامسكوهن في البيوت نو داخزي ایثاری کوي بندي کوي په کورونو کې بس دی به د کور نه بهر بیا
نوزی حتی یتوفاهن الموت تر دې چې واخلي دی لرا مرګ تر مرګ پورې د کور نه با بهر نوزی کور کې با نظر بندي شي دا اولنې حکم دا کله چې هغه رستو سزا نه نازل شوی دا غي حکم نه نازل شوی اول ودا سي کېدل ک زنانه بوا نو هغه به کور کې بند کړي شو چې بس بهر وتل بالکل نشته او ک نارینه بو نو هغه خو بدول بنو هو لیکن هغه لبا بد ردی ویل هغه تا چې دا تاسو کړی او دا غرنګي وهل ټکول لکه سپلای باندې په نور څه باندې په پیزار باندې وهل ټکول دا نارینه وسه حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا یا وګرځي الله د دې د پاره سلار ماغلار سوا ورست بیا حکمنا اراله هغه دا حکم رااله کچا بدکاری وکړه بدکاری چا وکړه او داسي چې شادي شوه نو هغه رجم کول پکانو باندې اشتراکيږي تر دې چې مړ شي سزا چې دا سخت سزا ده او کله دا څنګه لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم کیسونه ورته راغلي د شادي شوه لکه ماعز اسلمی یو کسو دا غامیدیه یو خزو دا هغه کیس راغلو یو دو يهوديانو دا هغه کیس راغلو نو نبی علیہ السلام هغه رجم کړو سنگسار کړو په کانو باندې خلکو وشل او په دې طریقه باندې مشو اسدا سزا دا د شادي شوه سره کلا چې اول ولا سل کوړې سزا ملاو شي او بیا دا غینه بعد سوخ هغه سنگسار کړی شي دا مو سره ذکر ده خو عام طور نبی اسلام بس صرف شادي شوه له یو سزا ورکړ دا چې یعنی سنگسار پکړ کناری نه او کزنا نه چې واده کړي وجدا دا واده دې کړي دي یعنی الله تعالی یو نعمت درکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله استازین کې دا سرال خپل کور ته راځه یعنی مطلب دا دی چې ته د خواهشاتو کنټرول کولو له الله تعالی اسباب درکړي داغه باوجود یو خزو لګیدل یا یو سړیو لګیدل بیا بدکاری کوي نو ډیر ناروا کار کوي دیو چې سزا یې ډیره سخته بلدا چې نسب کې دې سره خرابې پیدا کیږي یو سړیو زما بچی دی پکې نه خزه بدکار یا خزه چې هغه نیک سړی بدکار دی نو دې سره با دغه خزه د دنه سخت نفرت پیدا کیږي او کور بروانيږي او د نور خلکو کورونه بروانيږي نبی صلی الله علیه وسلم څخه بعض وخت کې به خلک رال عجیب اونته خبره به وکړي لکه چا وایي چې مسکو هو دین قبلو هو jihad بنکو چا وایي چې زکات بنور کو نبی اسلام په وکول بیا باغی تیار شول چې او دا هم د دین کارونه یو کس په کې داسې وي چې ما ته پکې د بدکارۍ اجازه ته ملاوي شي زوبه خیر بدکاری کوم نور بار عمل کو نبی صلی الله علیه وسلم ډېر په هیڅ طریقه باندې پوهه کو زم خلق سے زم هو خلق هو اکثرو مازو چې دی هغه 180 نمبر ډیګری کې چلیږي په هر خبره بس صرف غصه د پوکولو طریقه لوشتي نرمای سره پو نبی اسلام په نرمای سره پو کینو اجازه یرا شکه
حالانکه صحابه ډېر عجیب وګڼل دا دی لا څنګه خبره کوي پیغمبر ته داسې نبی اسلام ورته وی یو نوم به ورته غوښته ته دا غواړې چې ستا مور سره بدکاری وشي نه غواړې چې لور سره بدکاری وشي نه خور سره نه پپو سره نه ماسی سره نه وینا نو دغه سي نبی اسلام یې هیڅوک نه غواړي ته چې چا سره بدکاری کوي هغه به یا د چا موري یا به د چا لوري یا به د چا خوري یا چا پپوي چا ماسی نو څنګه چې ته نه خوښای بل نه خوښای نو مې کوه دا غزر کلاو شو نبی اسلام ورته دعا وکړه صحابه وي چې دغه صحابي بیا ټول عمر د بچرته اوچت نظر باندې زنانو ته کتل مناسب ذهن جوړ شو دیو چې امام شافعي رحمت الله علیه وی چې دا بدکاری خو د قرض مثال په تور تا چا نه قرض واغستو نو بیا هغه تا نه واپس اخلي ګر نو که چا بدکاری وکړه چرته د خاندان نه د بچو سره بداسي وشي د رونو خېندو سره بداسي بدکاری کول یوازې ځان سره بد کول نه دي خپل خزه بچو او خپل خاندان سره بد کول عزت خرابېدل جدا صحت خرابېدل جدا رسوایی هغه جدا او د الله غضب هغه جدا او د آخرت هغه سزا ډیره عجیبه ده د اور تندورونو کې بدی بربند سوځيږي چا بدکاریانې کوي د اور تندورونو کې او د شعلو سره ودی بر سر لرازي چغي بوي بیا په رب العالمین دې مونږه تاسو زموږ بچي زموږ اولاد ټول د هر قسمه بدکارونه کارا او پټ وړي او غټي هر قسمه بدکارونه الله مونږ بچو سات او د دې نه بچ کېدل په دې طریقه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو د سترګو زنا قتل لی د لاسونو زنا لاس وړل د خپو زنا غزایت تلل لی د وګونو زنا د زنا خبرې اوریدل د جبې زنا خبرې کول نو کله چې موږ د دې د زنا لکه سترګو حفاظت کوو د وګونو حفاظت کوو د جبې او د لاس خپو حفاظت کوو نو د بدکارۍ نه به الله بچ کوي بیا به چانس نه پیدا کیږي چې موږ بدکاری وکړو موږ سترګې آزاد پرې خودلې موږ وګونه آزاد پرې خودل لکه نن سبا خاص کر داسې ویډیوګانې داسې رسالې او داسې خبرې په فونونو باندې پردو زنانو سره ګپې شپې یا لاسونه بازارونو کې خلک زی او دماغو کې مسلوي نو درش زيونو ته ورزي داس الکان او سړی او د لاس په ذریعہ باندې دا ډیر یو بدکارونه دي او کچا د دې سيزونو ځان ساتو نو الله پاک به د بدکارۍ نه ساتي یو ډیر ښه علاج د خپل بچو ته ویل پکار دي چې بچیا یا زویا یا لوري چا سره به یوازې کېږي نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله غیر محرم یعنی داسې چې واپس کې رشتہ کې دی شي واده کې دی شي هغه یو ځای کې आवाज شول دوه یو خزه یو سړی نو درې مور سره به شیطان نو به آفیس کې आवाज کېږي نو کلاس کې आवाज کېږي نو به گاڑی کې आवाज کېږي یوازې کېدل نشته نو ډیر بچاو وشي بیا مثالونه تاسو ټول خپل سوچ کولی شي چې دې سره به څومره ځایونو کې حفاظت وشي زموږ د بچو دې طریقې سره دویمه طریقه
چې خپل بچو ته ویل شي چې بچیا کچا تا ته داس پیسې مې چې درکول یا سیدل درکول یا داسې خبره وا او تا ته داوي کولول یا بل سوتا ته دا خبره کوله چې مور ته موایا یا پلار ته موایا نو هغه خبره به موږ ته خامخا کوي چې دا وته وي چې پلار ته موایا مور ته موایا رور ته نه وایا خو څه مرز ده کنه څه چل دی دا عام کولول نه دي دا مرز ولا نو دې سره انتهایی حفاظت وشي زموږ مسلمانانو او زموږ بچو او زموږ خپلو بیا دې سزا ته تاسو ګورئ چې الله پاک رحمان او رحیم دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان او رحیم ذات چې دا یو مندو سلو مندو دنیا څومره مندي دا غي ټولو مندو محبت نه سیوا انسان سره محبت کوي او هغه الله دا وی چې زناکار سړی چې دی چې واده کړ دی او زنا کوي په ګټو ګټ باندې ولې یو مړی کوي د دې څه مطلب چې دا شی د الله ډیر سخت بدی شي او الله پاک سخت غوسه کیږي په دنیا کې تاسو کتري یو غیرتی انسان چې په داسې خبرو سخت غیرت کې راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابي خبر اوریده د سعد رضی الله عنه هغه وی کما چرته خزي سره سګولیدل په دې تور باندې به ختم نبی علیہ السلام فرمایل وې سعد ډیر غیرتی دی زه دا غنم زیات غیرتی او الله زمانہ زیات غیرتی دی د دې په وجه باندې دا د ګناه د سيزونه بند کړی دي چې دا باندې کوي الله په غیرت کې راځي نو ته سوچو کا چې یو زورور کس یې غتا ته په غیرت کې رااله خلق ځان ساتي الکا خیال کوه دا سوق دي خیال کې نو چې الله تعالی په غیرت کې رااله نو ته بسو کې او ستا بس حال شي او سبد انجام شي دیو جن اکثر داسې خلکو زندگی خراب وي اخره زندگی د دی د مختلف بیمارو نټکا او د ذلتونو نټکا زندگی وي تاسو یوې خبرې نه اندازه ولګوي نو پته ولګي عائشہ رضی الله عنها فرمایي لکه نبی علیہ السلام چې کله چا به اسلام قبول کو لاس په ور ورکاو ناری نو بیعت او زنانو لبه لاس نو ورکاو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طول عمر چرته پردې زنانه لاس نه دی ورکاو ما مست يد رسول الله صلی الله علیه وسلم يد امرأة قط لاس حالانکه پیغمبر چې بیعت کړل هغه سره دغه چې په خبرو باندې پرده کې بیعت واس چې تاسو اسلام قبلوي د دې خبرو خیال وساتئ بل حدیث نه اندازه لګوي چې دا څومره یو غټ بدکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چا په سر کې میخ وټکول شي ته چا په سر کې میخ وټکول شي نو دا خیر دی د دې په نسبت باندې چې پردې زنانه له لاس وړي صرف لاس کچا راونی ولې په دې سر کې د لمې وټکاو نو سبو شي مړ بشي او چې پردو زنانو له لاسونو وړلې تا غل نه ختمېدون کې زندگی ځان له خراب کړي نو په دې ځای کې هغه اولنې حکم هغه ذکر دی چې فامسكوهن فی البیوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا
ولدان او غدوا سړی دوتنا یاتیانها چراتلو کی دی بهایت منکم استاسنا فاعذوهما نو بدر دی وته وي تکلیف ولا ورکی zarar ولا ورکی نو کې داو مثال دوا سړی دی یا یو سړی خځه سره بد د زنانه سزا هم کې ذکر شو د سړی سزا بسې نو هغه ته به بدر دی وي هغه به راونی او به ټکاو ورست بیا تاسو اوریدل چې شادي شوده لپاره سزا څه شولا ਸੰسار کوه چې واده نه کړي داغي بسې کامرانو ګر کدا واړه نه لګو دا وشو چې واده نه کړي داغي سزا دادا چې سل کوڑے بورتا سزا ملاوی الگ جینه تسلسل او داغي نه علاوه داوم دا چې داغي علاقې نه وای مسلمانو حکمرانو لګي داغي نه وای او شړی جدا جدا ځایونو ته چې ټول عمر میلاوم نشي یو بل سره شړل کی خاص کر یو کال لپاره چې هغه خبروم دفشي چې څو خبرې نه کوي چې دا چل شی او دا شو دا شو بیا اسلامی سزاګانی چرته ګډ کې نه او د خلکو وخت کې سزا ملاوي هغه جدا په خلکو باندې به رعب بل تاسو دې کیو قتل چې سلور گواهان ضروری دي نو گواهان سلور اکثر ډیر کم بداسي چې بدکاری کیږي او سلور سړی دی ولاړي خو لیکن دا یو قانون به جاری وي نو خلک د دې د یری د وجینا سوکبا غلط کار نشي کول او بیا ما تاسو ته وی چې د عامو یعنی د بد نظر او د لاس وغیرہ داغي جدا سزاګانی وړي وړي سزاګان نور عام او د بدکارۍ خاص هغه بیا د سزاګانی نو په دې آیت کې بیا مفسرینو دا مسله ذکر کړی دا چې دا هغه تم شامل لا چې څوک د قوم لوط عمل کیسه د لوط علیہ السلام د قوم عمل چې دا یو ډیر غټه تباہی ده او یو غټ مرض دی چې زنانونه دا انسان د عقل چې برابر وي برابر صحیح وي نو د هر صحیح عقل ول انسان چې دی هغه خواهش زنانو ته کیږي دیو جنا اسلام اجازه ورکړي چې ودونه وکړي او هغه سبب د نسل د بڑاویدون د نسلونو سیوا کیږي اولاد نور خو لیکن کله چې د عقل خراب شي نو د زنانو په ځای دیبا علاقانو ته د خواهش کی نارینه ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے وی دا سے کس فاعل او مفعول دواړه به قتل کی قتل بکش چا چې دا کار کو یا چا سروشو قتل کی دا د قتل کې علماء دا ویلي چې حکمران هغه بګوري چې څنګه قتل کو آیا د غر نه غرزو یا غټ دیوال سره ودرو هغه دیوال په راو غرزو د پاسه او کنه په نور څه طریقه باندې قتل کو سخت سزا به دې کست ملاويږي چاچی आपस کې بدکاری وکړه الګ الګ بدکاری وکړه دا د دې سزا بیا او د دې جرم چې دی دا غي عامي زنانم سیواشي زیاتو وضاحت نه دی خو کوم چې آیت کې مسله راغلی ده نو د دې مطابق وګورئ چې نن دنیا کې څومره بدحال بعضی ملکونو کې خو له باقاعده اجازه ورکړي چې دوی ودونه کولیش او هغه خلک هغه کسان چې د خپل بچو دغه سی پریخي هیڅ پروا نه کوي
دا مجرمان دي. دا د ټریفیک والو کې چې لکه کم کس چې کم عمر یو سکوټر چلی گاڑی چلی دغه سي نو یې سرپرست باندې ولوم جرمانه بلګي لګي نه لګي هو مثال دادی صحیح ده. نو دا غرنګي دغه ماشومان چې د هوټلو کې کارونه کوي د گاډو والا سره کلندران جوړ شي وي د ټینکر والا سره د سره دا سملایکو ته دی والا کړي چې هیڅ تربیت نه هیڅ پوه نه هیڅ تپوس نه. نو دا مور پلار به عمره کېږي په دې سوداګر دینو تپوس کی دا خو امانتونه دي زموږ استاد بچي روستو دي او د الله بندگان مخ کې دي الله تپوس کی ولذان یاتیانها منکم اوغت وطنا چراتلو کی دی بهایت استاسنا فآذوهما ضرر ولور کی تکلیف ولور کی فإن تابا کچره توبه واسی واصلحا خپل عمل سم کی فاعرضوا عنهما نو مختنه واړو. دا په دې صورت کې چې داسې سزاګانی وي چې هغه سره کس مرشي نه لکه اول د رجم دا مسله اول نه نو چې کله هغه کس په توبه وباسله نو دا غینه بعد دا ویل شول چې چا توبه وباسله نو زوړ وخت پوته نه یادای او ته بیا دا نه وای چې ته داسي او ته داسي دا یو مسله ده. یو کس ته شل کاله مخکې یو ګناه کو او شل کاله مخکې توبه وباسله خو صحیح ده زنانه دا یا نارینه دا هغه نارینه او زنانه بالکل صحیح توبه او اخلاص سره وباسري او خلق بیا ورته مسله یادي چې تا یا اغلا کړو ته غلی یا غل اغلا ګره یادا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. اسلام د دې اجازه بیانول چې چا توبه وباسري دا بس سو بیا سن شي فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما مختی واړوي یعنی بدی ردی اور پس موای خبره ته مکوي تکلیف بیا مور کوي ولی چغی توبه وباسلا او الله توبه قبلې نو تاسو لنه قبلوي. ان الله کان تواب الرحیم یقینا الله توبه قبلون کې او رحم کوون کې ده چې الله توبه قبلې نو بندگان لو پکار دي چې قبولي چې رب کس توبه واسلا اخلاص پکې دي خپل عمل درست کړي دي بیا وسر داغي مطابق معاملہ او رویه ساتل پکار دي. بهرحال الله رب العالمین دې موږ بیا دعا کوو چې الله پاک موږ د داسې قسمه ګندګونه په خپل او زموږ اولاد زموږ بچي هغه په خپل حفاظت کې هغه ساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.